मुफ्ती अब्दुल कदीर ऑफिशियल। मुफ्ती साहिब के इस्लामी बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहिब का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। موسی علیہ السلام واقعا بل ذکر کیږي د حضرت علیہ السلام سره. یو ورځ سبب دا دی موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته بیان وکړ. یو سړی را پاسېده او ته ویلې موسی علیہ السلام په مخ د ځمکه باندې څوک لوی عالم دی. موسی علیہ السلام یو سوچ دا پیغمبر نه بلکې لوی عالم نه ویلې ضعیف خبره صحیح وه ځکه پیغمبر نه لوی عالم څوک جوړېدی شي نشي جوړېدی خبره درست وه لیکن الله جل شانه ته دا خبره داسې خوښه رانه دا واقعه بخاری کې ذکر ده او مسلم شریف کې ذکر ده. کعب رضی الله عنه روایت را نقل کړي چې نبی علیہ السلام داسې بیانول چې دا خبره وکړه چې زه عالم یم په مخ د ځمکه الله پاک ته دا زټه کې خوښ نشو ځکه اولو العزم پیغمبر دی او انبیاء لشي معمولی غوندې خلاف اولا کار وشي نو الله پاک له تنبیه ورکوي. فورا وحی راله چې تا نه بل عالم هم شته دی یو بل سړی شته دی چې هغه سره کوم علم دی هغه تا سره نشته. موسی علیه السلام دا څوک دی یا الله ما ته وښایه چې زه ورشم ملاقات وکړم څه ترې زده کړم. نو موسی علیه السلام چې دا خواست وکړ الله پاک نه چې زه څه ترې زده کړم زه له ملاقات ته ورشم ما ته وښایه. الله پاک ورته زه لاړ شه مجمع البحرین ته لاړ شه دوه سیند چې کوم ځای کې یو ځای شوي هلته به ته دې سړي سره ملاقات وکړې او ځان سره یو علامه هم واخله یو کب هم ځان سره ویسه دا هلته ټوپ کړي نو بس تا ته پته ولګي چې سړی دې ځای کې دی. بس زنبیل کې ځان سره کب هم راواخیست او موسی علیه السلام ځان سره یو ملګری هم روان دلته ملګري ته پتا ویلې دی پتا نوجوان ته ویلې شي دې نه دا مسله ثابت شوه چې خدمت نه نوجوان سړی نیول پکار دویم دا دی خادم ته خادم نوم اخیستل نه دي پکار نوکر ته نوکر نوم اخیستل نه دي پکار. ښکلی نوم وتاله فتا نوجوانه ځوانه څنګه یې هلکه څنګه یې ښکلی نوم. دا څوک و دا و یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف یوسف علیہ السلام خاندان نو دا سره دا الک. بخاری شریف کې نوم ذکر شوی دی قرآن کې ورته فتا ویل شوی دی. بخاری کې څه نوم دی یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف. نو قرآن کې فتا بخاری کې یوشع نوم دی. دائم ځان سره روان څوک وایي دا د ترور زوی خادم یو دا خادم یې ځان سره روان راځه چې زه چا ملاقات ته ځم څه ترې زده کوم راځه ته م راځه طالبه ده روان دي مزل کوي سمندر په سیند په غاړه یو ځای ته ورسېدل هلته دوه سیندونه یو ځای شوي لکه اټک. هلته موسی علیه السلام ستړی شو طالب جانه ویلې دلته به لکه دمه وکړو مزل هم ډېر کړی دی بیا به ځو. بس هلته یې دمه وکړله له یو کاڼي ته یې سر کېښود ډڼې ته ووایه موسی علیه السلام سترګې پټې شو وده شو او دا یوشع فتا چې کوم دی دا و زنبیل کې سره کب و دغسې کب एकदम बस ژوندی شو ټوپ یې کړو سیند ته ودانګه خو ناشنا ټوپ یې وکړو یو خو مړ کب
علما لیکي چې د موسی علیه السلام معجزه وه چې مړ کب څه شی شو؟ راژوندی شو.